نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا ډیر بهادر صحابي دی ډیر بهادر صحابي دا عادت دا کنه چې کله میدان جنگ ته ووت کنه چې ډیر په نخرو باندې ګرځیدو میدان جنگ ته ووتو دا تور براوه صدا سي تاوله او دا سر به داسې چې ټول سینه به استری او واړه قدمونه به غسل لاسي په ټوپونو براوه ډیر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې ګرځیدو یو ځل داسې په میدان جنگ کې روان دي چې نبی رسول الله په نظر شو مسکه شوې خنده یره د انداز نه د الله ډیر نه خوخه دی داسې انداز الله ته ډیر زیات نه خوخه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز خوخه نور دا تکبر انداز دی الله نه خوخه الله د تکبر اندازو نه خوخه څومره چې عاجزي کوله دومره به الله اوچتای الله تبارک وتعالى ته سر ټیټ خوان کوي سر اوچت الله ته خوخ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته محبوب وي دومره الله ته خوخي دې جن حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې د الله د وجه نه عاجزي وکړه الله به اوچت کی الله به سکی او چې تکبر وکړه الله به راتاو دا ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځیدو دا تور به داسې تاوله سینې رستلی و نبی رسول الله ته ولې داسې مسکه شو دا انداز الله ته ډیر نه خوخه دا تکبر انداز په میدان جنگ کې نه میدان جنگ کې الله ډیر خوخه دا انداز الله ډیر خوخه دې وجه د کافر مخ کې بزان عاجز نه کوي میدان جنگ کې داسې بغرض چې کافر ته پته ولګي چې دا خو زه یو گزاروم نه کېږم اوس جنگونه د ګوړو د ټوپکو دی وړو کې ماشوم اډازو په غټ سره ورتاو کی مخکې د جنگونه د زورو د طاقت په ابا آمنے سامنے جنگو په تور به جنگو نو ابو دجانه رضی الله عنه په میدان جنگ کې داسې ګرځیدو په غزوه احد کې نبی رسول الله خپل تور داسې راوستله یره دا تور بس دې بسوق حق ادا کړي چې دا تور زاغه ته ورکم نبی رسول الله تور دې حق بسوق ادا کړي چې دا تور زاغه ته ورکم ان صحابي براته اذا الله پاک پیغمبر زې حق ادا کړی شمال راکا ځکه نبی رسول الله تور دا هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړي هر صحابي براته اذا الله پاک پیغمبر دې حق بزاده کما ما ته راکا نبی رسول الله نور کوله ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ اذا الله پاک پیغمبر د دې تور حق څخه ولندې راته وایا دې تور حق څه دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړي چې دا تور په کډه کې دا تور په څه کې کګای په کې دا دې تور حق دی اذا الله پاک پیغمبر دا حق زاده کوي چې ما ته تور راکا دا حق زاده کوي چې دا تور ما ته راکا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او ابو دجانه د دې تور حقدار هم دی دې حقداروم ته هغه ټول هغه ته ورکړه نو بهر الله په میدان جنگ کې ډېر واجب اندازو نو په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې مسلمانانو سټن کې پسپای اختیار کړل نبی رسول الله سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو هغه صحابه کرام کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله سره پاتې شو نو چې کله په نبی رسول الله باندې دا ډېر ګډ وډ گزارونه شروع شو د غشو د تورو کنه د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ او نبی رسول الله ته مخامخ ودرېدو نو کافر ته اشاره او نبی رسول الله صلی الله علیه مخ دا غش براتله د بده خپل شاء اړه ولا راړه ولا پدی به دا غش خوړل او د نبی رسول الله به منع کول پدې شاء نبی ته ورسره صحابي تاسو کو د ابو دجانه عاشقان هټول مرغش پسینو خوري پشاګانو خو عاشقان غش نه خوري تا هټول غش په شا خوړل دي ته څنګه عاشق دی د نبی رسول الله چې غش دي په شا خوړل هغه ورته بالکل خبره دي چې عاشقان غش پسینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کوله زما شاد محبوب صلی الله علیه وسلم تراتله ما چې کله دشمن ته مخکو سینه کوله غشو ته ما نو زما شاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراتله نو ما دانش برداشت کوله چې زما شاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراش نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکو او خپل شاه غشو ته ونیوله زدا سي عاشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دغه عاشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرام ښه دا عاشق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ویزان او خپل اهل او عیال د حرامونو بچ کړي د حرامونو بچ کړي خپل ګیری تم حرامه مغرزوا خپل بچولم حرامه موړه دا غي نفس ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ عمل شروع کو چې کله به د سار مونږ کېدو چې نبی رسول الله بسنګ سلام وګرځول ابو دجانه رضی الله تعالی دعا ته سارو فورا د جماعت نه پمنډه وته دعا به نه کوله یو ځل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ساره ورګه دیسي چل کوي نو چې څنګه نبی رسول الله سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله عنه پمنډه د مسجد نه وته نبی رسول الله په دې مرز باندې سارو په دې مرز بیا داسې چلو کو د سار په باندې چې نبی رسول الله سلام وګرځاو د پورن پمنډه د مسجد نه وته په دې مرز بیا نبی رسول الله سارو چې په درې ورځ نبی رسول الله بیا سلام د سار په مانځ وګرځاو ابو دجانه منډه کړه چې دې وته نبی جماعت نه نبی رسول الله ودرېګا لکه ابو دجانه ودرېګا ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو ورشه ما خاله دراغه د نبی رسول الله والسلام خاله کیناستو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي ابو دجانه زما په خیر چې ستا الله ته حاجت نشته ده
زما په خیال ستا الله ته حاجت نشته دی دا الله پاک پیغمبر زه الله ته ډیر محتاج یم زه الله ته ډیر زیات محتاج یم دا الله پاک پیغمبر ورته حاجت نشته نو کو ستا الله ته حاجت نه ته به دعا وغوښتله ته دعا نه غواړې او په من بځې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ چې دلته دعا غواړو ډیر خلک دعا ته حاجت نه ته من بځې د مسجد نه دا سره کدا سره زه دلته دعا غواړم دلته د مسجد په ور باندې زینې وزي دا هغه خلک چې دې الله ته ضرورت نه وي دا پورا خلک راغله دی ښا پس راغله دی دا پورا خلک ته دې ضرورت نه لري دا ډېر مالدار او دا الله نه بے پروا خلک ته کو چرته الله ته ضرورت په دعا کې به شرکت کو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي فیصوم کو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو مقطعه کې د فرض منځ نه ورسته دعا وختل د فرض منځ نه ورسته وختل دعا وختل په دې ټیم کې الله د انسان دعا نه رد کوي موږ د دعا غواړو د منډي وخی دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نو دا پورا راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو دجانه کستا الله ته حاجت په دعا ته به ساره دي ته دعا نه کې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایي الله پاک پیغمبره زه په منډه د مسجد نه زکه وزما چې زمون کور سره په گاون کې د یو يهودي کور دی او داغه په کور کې کجوره ولاړه ده او داغه کجوري څنګه زمون کور ته راوختی دي نو د شپې د هغه کجوري نه څخه کجوري زمون کور ته کته غوړي تر راټاوي شي د شپې زه په منډه زکه کور ته زما اسنه زما وګي بچی را پاسه دغه کجوري راټولي کوي نه خوري چرته نو زه په منډه زکه ځان رسوم چې کجوري راټولي کومه گاونډي ته حواله کوم چې ستاسو کجوري نه زمون کړه دانی راټاوي شي دا واخله اسنه چې زما کورته او زما وګي بچی را پاسه دي دغه کجوري خور دي اسنه زما د بچو ګډي ته حرام چرته لاړ نشي دا الله پاک پیغمبره یو ځل خپل بچي ولیدو چې کجوره راغسته و راغې نه خوړلای دا الله پاک پیغمبر تعالی ته له ګوته اور سره کجوره میترا بار کړه ځکه زما بچي په جړا شو نو بچي مې راتم په جړا شو ما چې هه بچي جړا مخه پکېږي ما زدا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبلل شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبلل شي د یو غل په نوم باندې وبلل شي د پردې کجوري پټ کړي خپل بچو له ور کړی الله دا خبر چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووري د خواته ولاړو د سترګو نه وښ کې رواني شي تاسو ونکو پور نه کور ته ځان ورسېد يهودي کور ته يهودي ته دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅه کمای را خرڅه کا هغه په دچن په ډېر ګران ریټ باندې کجوره خرڅه کړه او واپس راغی یا ابو دجانه اوس د بچو ته د کجوره ورکوي چې خوري ماته د پاره واغستله ماسته د پاره واغسته اته نبی رسول الله سره ملاوه دا د نبی رسول الله سره محبت وو دا د نبی رسول الله سره عشق چې نبی رسول الله فرمایل حرام نه ځان اوساتای دا سوال نه پیدا کیږي چې دا صحابه معصوم به جدي په حرام دي موږ مو زموږ د نبی رسول الله سره صدا مینه دا محبت ته عشق ته صرف د خلی خبرې دي یقین په الله وک الله دې رحم وکړي کم داسې به چې موږ د زړه نه لګیایو الله دلته به منځ وکړو الکه منځ خبره د اکثر په جماعت کې په غیبت باندې لګیایو داسې دا کدا نه ده استاد سره ټول خبره اورم ځکه ته کمره کې نه هسي مخه برابر نه سي په بل باندې خبره راغختي نه چې انسانانه په جماعت کې نه سي غیبت تکوي په چغه لګیای ما کتاب کته ته پکې پرې نه دی په جماعت کې باندې سي غیبت تکو پلان کې دي سي او پلان کې دي سي پلان کې دي سي او پلان کې دي سي الله نه یاره په مسجد کې ناشته غیبت کړه څه کوي دلته په پرز منځ کو بارته به لاړ شو چې غریب کو دلته به منځ کو چې پټی تلاړ شو کوشش کوم چې پوله لګوم چې ځان ته یو انچ د وځي سیوا کما دلته به منځ کوم دلته به روزي کوم او دلته اکثر تسبیح په لاس کې په چغلو باندې سره ما په لمس باندې سره داسې بهشته کوي سپیډي کړه تسبیح اړو ادا ادرز مو ورکړې په لمس باندې چې دته به څنګه جنګوم صحیح ده کنه دلته به د خور ایسه اخرما خور له به ایسه نه ورکوما د خور ایسه به اخري او دلته راته چې چتناتونه لګولې چې مدینه ته لاړ ورمان دې پزړ باندې صحیح ده کنه خور له ایسه څور کوم خور له بدای څور کوم چې عمره له بوزما دا نه دغراوته ده ښا دا نه پروګرام راوته ده نن سره خويند له ایسه ور کول سړي په خور باندې د 2 لک روپو عمره کول عمره په وکم بس د ایسه اخلاص شوما اخوان دې زده عمره را باندې وکړه مال اسی دې سپیره مرا کوله خدای عمره وکړه دام خدانو عمره نه خلاصيږي په حجونو نه خلاصيږي چې زه په مور په خور باندې عمره وکم او بس زه بخلاص شمه زه په خور باندې حج وکم اخلاص بشم ته په بیت الله شریف کې دعاګانې وکي دعاګانې درته کوي د سره نه قبليږي ستا په ګډه کې حرامه پرته ده کو دا خور وي الله وای بخو الله فرمایي وستا ایسه خورده ته په ناراضه څنګه وبخما
ستا حصہ خوړلې ته به ناراضه څنګه وبخمه دا سره راوته عمره ده کنه راوته ده ښا دا د نبی رسول الله سره مینه ده صحیح شو کنه اجي سے بہت ویلې کیږي امیر سے بہت ویلې کیږي یولی سے بہت ویلې کیږي دلته د خور حصہ خوړلې او زیات نه کمل به هغه چې په خور باندې عمره وکي نور را سوال عمره مې وکړه کنه دا حصہ ورته جدا کا ورکا کاپی عمره کې کو حجونه کې خپل خاون لور کوي دا بعض به کې وای زه ورکوم خو دا ما ته پته راغی دلته ور کوي خاون یادې خور له حصہ ورکوم خو خاون دلته هغه ور کوي لکه دا تاسو پاتې شي ته چاله ور کوي بچو ور کوي کنه ور کوي ته دې خزي ور کوي کنه ور کوي دا هغه خاون نه هغه به ور کوي چاله ور کوي هغه خاون دی هغه بچو ما غیر به ور کوي ته واپس درکېسو دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق نه ده دا مسلمانی نه ده دا د خلی مسلمانی ده دا د خلی مسلمانی ده د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقي مینه او حقیقي عشق د صحابه کرامو مینه او عشق کو په حجونه باندې आवाज سو خلاصې ده نو ابو جهل 50 حجونه کړی دي په عمره باندې आवाज سو خلاصې ده نو دغه کافر زمونه زیات عمره کړی وي نه په حج خلاصېږي نه په عمره خلاصېږي هله چې کله په ګېډه کې د حرام نه وه په ګېډه کې د حرام پرته ده بیت الله شریف ته ولاړ والله ته چې وي الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله فرمایي نه دې معاف کوم په دې بدن چې دې دا کوم احرام اچولی دا دې په حرام اغوستی دی دا دې په حرام اغوستی دی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك خوراک ته د حرام او اسکاک ته د حرام لباس ته د حرام د کوم طرف استا دعاګانې ز قبول کما نو د بیت الله سره ولاړ کنا دا استا د قبولیت نه نه ده د قبولیت نه خدای چې بغیر کې حرام نه وي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خبره زکه کومه نن سبا د حلال او د حرام التمیز مکمل ختم شوی دی سود زیات شوی دی د ختم زیات اندر پلي سیوا شوی دی د چانسونو به سیوا شوی دی کومه حرام من معاشره کې موجوده حرام موجود ده یقین بلګ ډیر کم خلک بداسي چې دا کار نه کوم دا حرام دی ډیر خلک دي چانسونه دراسته کوي چانس نیو د چانسونو پیسو تناست دا نه چې چانس نیو ظالم اور د جهنم تیار کو نو بهر حال اول معاملات دین ځل باندې څه شه دي عبادت اول معاملات جن عبادت ځکه د عبادت دارومدار په معاملات باندې دي کو د یو انسان معاملات ټکو نو عبادت قبول دي کو د یو انسان معاملات ټکو عبادت قبول نه دي یو سره د شپه او ورځ تهجد کوي فرض منځونه دي کوي نفلونه دي کوي او چې په ګډه کې حرام ده دا اسنه قبلي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي ته ګډه چې یو نه حرام لاله الله صلیح ورځ یو عبادت نه قبلي صلیح ورځ نو عبادت موقوف دي په معاملات باندې اول به معاملات سم کې الګ نه د عبادت قبليږي صحیح شو کنه مونږ ته خبره پته نه لګي په جمعات کې ناسي خو چې کله چرته چا سره لږ غنټه معاملات راشي مونږ ته پته ولګي چې د سیر رسو پخېږي چې بار څه چل شروع ده بار کم چلونه شروع دي تاسو ته خپل پته ده چې چا کاروبارونه دغه ته پته چې کم بوګ شروع دي نو د الله د طرف خپل معاملات ټیک دا د نبی رسول الله سره عشق ته د نبی رسول الله سره محبت ته د نبی رسول الله سره صدا مینه ده یوازې په خپل باندې نه د خپل د زړه خبره چې وشي د نبی رسول الله سره مینه ده الله یې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین